کشو ته تیار دي خلک بچو خرڅولو ته تیار دي الله ګواه دی چې موږ په سوشل میډیا د خلک ډېر زیات خفګان راځي زموږ خو بیا هم د دوی طبقه وي د دې غریبو خلکو ته ډېره مسله ده نو دا دعا کوئ په هر وخت باندې او په هر موقع چې الله دې قوم ته نجات ورکړي او داسې حکومت دې ملک راولي چې د غریبانانو لپاره او د اسلام لپاره وي ډېره جمعیت زنده ہے یہ میرا جمعیت زندہ ہے ہم سب کا جمعیت زندہ ہے 72 میں جمعیت زندہ ہے قائد کا جمعیت زندہ ہے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے نو دیزل یو موقع دیلم ورکی بلا خلقو توکا کئی دا خو موکل دا خو ازمو خوی کئی کنا انشاءاللہ چستاسو کدا وارو تدابو خم مستقبل غواری نستاسو نجات تا دی پاٹے پا کامیابے کی دوستا خبره کوي چې د نورو خلکو بچی چې دی هغه په یورپ کې دي هغه د پاکستان نه بهر دي نو موږ دا خبره کوي چې ستا کوم بچی چې په پاکستان کې شته دی هلکه هغه کوم یې کړې ده هغه وخت یې کړې چې هغه په عدت کې وه پیره صاحبه او د هغې هغه بچي چې کوم دي نو نه دین شو نه صادق شو ځکه هلته تېره ښځه لاړه او دلته تېره بچي تللي دي نو د ده بچي چې دی د چا په تربیت کې دي د یهودو نو ستاسو څه خیال نارنج به خوب شي خوږېږي چې کله د ده د اولاد تربیت د یهودو په لاس باندې دی د هغې په غېږه کې دی او دا م یو چال معلومیږي ځکه سبا د ده دا بچي چې دي دا به پاکستان ته راځي ګوره یهود چې دي دا ډېرو لرې نظر ساتلو والا دي دوی ډېر لوی مکار او دجالان دي دوی خلکو ته چې دی یو داسې شنه باغونه ښیي لکه دجال چې دی د باره کې چې دا به یهودي وي او د هغه کار به څه وي د هغه به یو طرف ته جهنم وي او بل طرف ته به جنت وي یو طرف ته به